أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. نئے درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 27 آیات نمبر 219 یو آیات ویلے کیږي. نئے درس دا سبق ټول اهم دی خو دی کې چې نو لږ شان بس دی نو دا به لږ ټایم به هم هلي او په غور سره چې نو لږ واورئ. د دې متعلق چې نو شان نزول متعلق تفسیر خازن نور هزاراتو چې نو هغه لیکلي دي. وی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ و جماعت من الانصار او د انصار صحابه چې نو یو جماعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوال رالل چې د الله رسول د شراب مبارک چې نو هغه تپوس د شراب خلص کی نو دې کې په ظاهر باندې لګه فائدہ شانتیم ښکاری خدا شی چې نو هغه خراب دی او دا عقل لره چې نو زایل کون کې دی نو د دې متعلق چې نو هغه تاسو سوې د دې څه حکم دی. الله جل جلاله چې نو هغه د آیاتونو راولي ګل یسالونک عن الخمر والمیسر ستانه تپوس کې بباره چې نو هغه د شراب او د جواری په باره کې قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس نو تو ورته وایي چې په دې کې ګناه لوی دی او دې کې چې نو هغه یکدو کدي چې چند فائدې پکې د خلکو د باره دي و اسمهما البته د دې ګناه چې نو د دې دوانو اکبر من نفعهما د دې ګناه چې نو د دې د نفع نه سیوا دی. د ټول نو وړاندې خبر چې نو هغه د شراب متعلق چې نو هغه څنګه حکم راغلی او سور راغلی. شراب متعلق چې نو الله جل جلاله سلور آیاتونه مختلف سورتونو کې چې نو هغه را لېږلي دي او شراب داسې یو شی دی چې د دې دا چې نو هغه طبیعي دور باندې دا هم انسان چې نو هغه نه خوښي. نو هم دغه وجه چې بعضې کارونه په زمانه جاهلیت کې یا د شروع د اسلام کې هغه جایز هم ولو خو صالح متبع انسانان چې کم ول د هغوی به دغه د وخت نه چې نو هغه نه خوښولو. د حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل جعفر تا کې داسې څه خوبي ده چې الله وایي چې دی ماته د څلورو خصلتونو د وجې نه چې نو هغه زیات محبوب دی. نو د هغې کې من جمله د هغه ورته دا وایي د الله رسول زما چې نو یو خوبي دا ده چې زه دروغ نه یم، دروغ راته ډېر زیات بد ښکاري. دویم وجه چې نو هغې ورسره دا ذکر کړه د الله رسول زه د خپل کور والا خپل خور د خپل لور د خپل ښځې مبارک کې ډېر غیرتي یم نو د دغې غیرت د وجې نه ما چېرته د پردۍ ښځې ته په بد نظر نه دی کتلي، ما چېرته زنا چې نو هغه نه ده کړې. دریم خصلت چې نو هغه زما دا دی چې شراب چې نو هغه ماته دا ډېر قبیح شي ښکاري، ما چېرته چې نو هغه په زمانه فطرت زمانه جهالت کې هم ما چېرته شراب چې نو هغه نه دی څکلي، دا ماته چې نو هغه ډېر بد ښکاري. نو بهرحال نو صالح متبع انسان چې نو هغه اکثر داسې شیزونه هغه نه خوښوي. د هغې متعلق چې نو الله جل جلاله نو د شراب متعلق چې کوم آیاتونه راغلي نو د الله پیغمبر خو بیا ډېر زیات چې نو هغه نفیس ولو نو الله پیغمبر د چېرته هم دا نه دي خوښ کړي. نو د دې متعلق شراب متعلق څلور آیاتونه چې نو هغه راغلي دي. یو آیات چې نو هغه په سورة النحل کې دی. سورة النحل کې آلتی هم الله جل جلاله چې نو هغه د شراب متعلق چې نو هغه تذکره کړې ده او د هغې کې الله جل جلاله فرمایلی دي چې دا شراب چې نو هغه ستاسو دپاره دا بالکل ناجایز دی. بلکې په هغه سورة النحل کې چې کوم ځای آیات راغلی دی نو په هغې آیات کې چې نو الله جل جلاله د هغې تذکره کړې ده او په دغه کې د شراب متعلق الله رب العزت چې نو هغه حکم ذکر کړی دی. نو د هغې متعلق چې نو هغه وړاندنی آیات دا راغلی سورة النحل پاره نمبر 14 دغه چې نو هغه لږ راواړو تاسو به وینئ 67 صحیح شو. اوس وګوره دغه کې آیات نمبر چې نو هغه 67 کې الله جل جلاله چې نو د هغې ذکر کړی دی
او په دغه ځای کې چې نو هغه د شرابو متعلق الله جل جلاله چې دی نو هغه واضح اولنی چې دی نو هغه حکم آیات دغه دقه راغلی دی. صحیح شوله. ومن الثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا. تاسو چې دی نو هغه ومن الثمرات النخیل د میوو چې دی نو د کجورو والاعناب او د کور تتخذون جوړوي تاسو منه سکرا دین نشه ورزقا حسنا او رزق چې دی نو ښکلی. نو وړاندې حکم چې دی نو هغه د قرالو الله جل جلاله فرمایل چې شراب چې دی نو هغې کې دې کې نشه چې دی نو هغه شته او باقاعده دا چې دی نو هغه خلک د خوراک سکاک د پاره د سکاک چې دی نو هغه دغه د پاره هم استعمالولی شي. دویم چې څنګه مونږ دلته د شان نزول چې دی نو هغه بیا وویلو چې حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه دی چې دی نو هغه د انصارو جماعت بیا دویم تپوس وکړلو. نو دویم آیات هغه د سورة بقره دا آیات نمبر 219 یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس واسمهما اکبر من نفعهما. دویم آیات چې دی نو هغه دا نازل شولو. دریم آیات چې دی نو هغه بیا په سورة نساء کې دریم آیاتو په سورة نساء کې پای کې چې نو هغه بیا رالو. سورة نساء کې چې نو هغه داولو چې کله چې نو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دا غوی چې نو هغه ډوډۍ کړې وه د دغه ډوډۍ په دوران کې چې نو هغه بیا چلو شلو په هغې پسې دوی چې نو دغه وکړلو شراب یې وڅکل سکاک چې کله راتلو لکه مونږ خلک بوتل وغیره چې نو هغه داسې نو بیا په هغې پسې چې نو هغه سکاک رالو دغه چې نو هغه په صورت نساء آئیں کہ اللہ جل جلالہ چې نو هغه دریم حکم راولېږلو یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. نو الله جل جلاله وی چې تاسو په وخت د مانځه کې چې نو هغه شراب مسکئ. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. نو دریم حکم چې نو هغه د شراب متعلق چې نو دارالو چې تاسو چې نو هغه په حالت د مانځه کې چې نو هغه شراب مسکئ. شراب چې نو هغه د منځ په اوقاتو کې دې کې د دې چې نو هغه حرمت راغلی دی. نو بیا به چې نو حضرات چې شراب سکل نو هغه به په هغه ټایم کې سکل چې کم ټایم کې به د منځ ټایم نو د مانځه د ټایم نه وروسته به چې نو هغه بیا سکلی شول لکه ماسخوتن چې منځ وشو نو د هغې نه بعد به یې سکلو. دغه شانتې چې دی نو هغه د سحر د مانځه نه وروسته به وسکول چې ماسپښین ته به د هغې نشه چې دی نو هغه ختمه شوې وه. نو دغه حکم رالو. بیا دغه نه وروسته بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې دی نو هغه بیا دعا وکړه ای الله موږ ته چې دی نو هغه د شراب په متعلق د دې کې چې نو موږ ته واضح حکم چې نو هغه راولېږي. نو بیا چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دغه دعا وکړه نو بیا د شراب متعلق حتمی حکم دا چې نو هغه رالو بیا په سورة مائده کې آیات نمبر 90 کې یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ای د ایمان خاوندانو تاسو چې نو هغه د شراب او دغه شانتی جواری والانصاب او بت پرستی بوتان والازلام او غشی رجس من عمل الشیطان دا ټول چې نو هغه ګندګي د عمل د شیطان دی. فاجتنبوه د دې نه تاسو ځان وساتئ لعلکم د پاره د دې چې تفلحون تاسو کامیاب شئ. او دې سره دویم آیات کې هم الله فرمایل انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه. شیطان دا غواړي چې د شراب په ذریعه چې نو هغه تاسو په منځ کې څوکي عداوت چې نو هغه پیدا کی. نو دا څلور آیاتونه چې نو هغه د شراب متعلق چې نو هغه رالل. و شراب کې چې نو هغه دا حکم تدریجن ولی رالو ډایرکټ چې نو الله جل جلاله دې سی ولی نه چې څنګه د اخرنۍ آیت د سورة مائده چې نو هغه فرمایلو فاجتنبوه د دې نه ځان ساتئ لعلکم تفلحون. شروع کې وړاندې کې ولی نه وای نو وړاندې کې الله جل جلاله ځکه نه ځکه د شراب سره خلک چې نو هغه ډیر زیات مانوس ولو نو یو دم چې نو هغه د شراب او نشه پر خودل دا ډیر ګران وي. نو آسنه چې په حکم کې چې نو هغه تکمیل ونشي نو دې وجه نه الله جل جلاله تدریجا رو چې نو هغه حکم د دې بیان کړلو او په اخره کې حتمی حکم چې نو هغه دارالو.
بیا د دغه متعلق چې دی نو هغه به بیا چې دی نو انګریزانو دې ډیس چې نو هغه ډاکټران د هغوی چې کم ماهرین د ټولو حضرات چې دی نو هغه لیکلي چې د شراب کې واقعي چې دی نو هغه نقصانات ډیر زیات دي او فایدې چې دی نو هغې کمې دي. فایدې چې دی نو هغه دا ده چې وختي طور په سړي کې قوت او طاقت پیدا شي. دویمه فایدې چې دی نو هغه دا ده چې سړي کې مستی چې دی نو هغه راشي. دی مختصر یو څو فایدې دي خو د دې نقصانات چې دی نو هغې ډیر زیات دي. د زړونو چې دی نو هارټ اټیک څومره کېږي د هغې کې اکثریت چې دی نو هغه دا دی. دغه شانتې چې دی نو هغه مرض سین چې ورته ویلی کېږي نو د هغه هم د شرابو چې دی نو هغې کې لوی کردار دی او لویه خاصه ده. د هغې سره علاوه چې دی نو هغه بدتمیزي پیدا کېدل دا چې دی نو هغه د شرابو لوی نقصان دی. بلکې ان تر دې د هغوی چې دی نو هغه یو ډاکټر دی د هغه لیکلي دي هغوی چې شراب که چېرته چې دی نو هغه دا لرې شولو نیم په نیمه چې دی نو هغه صحت او نیم په نیمه مالداري چې دی نو هغه په شرابو کې ده. دا دومره چې دی نو هغه خطرناک شیز دی. دا د مال چې دی نو هغه هم بېخوباسي او دا د صحت چې دی نو هغه هم بېخوباسي. د شرابو چې کم عادي بني ادم وي دی چې 40 کالو ته ورسېدی دومره بوډا ښکاري لکه د 80 او یا کالو. دا چې نو هغه د انسان صلاحیت د چې نو قوت مدافعت دا ټول چې نو هغه مکمل ختمي. حدیث مبارکه کې چې نو هغه هم راځي وایي کم سړی چې دنیا کې شراب وڅښل دته په آخرت کې چې نو هغه بیا نه میلایږي. بل حدیث مبارکه کې راځي یو سړی شراب وڅښل توبه وباسله بیا وڅښل بیا توبه بیا څلورم ځل باندې که چېرته چې نو هغه وایي د شراب وڅښل فقتلو بیا د قتل کوي. دریم حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي د هغې مفهوم دا دی چې د شرابو چې کم عادي بني ادم وي او دله په دغه حالت کې چې نو هغه مرګ راغلو نو دا سړی چې نو هغه به جنت ته لاول په دخول اولي سره هم نه داخلېږي او دته په جنت کې چې نو هغه شراب نه میلایږي. بهرحال بیا دې نه علاوه چې نو هغه په نور هم ډېر شی بحث نه. والمیسر میسر چې نو هغه د څه ته ویلی کېږي نو دا ویلی کېږي جوارۍ ته. اوس دغه جواري دا چې دی نو هغه دې ته میسر ولې ویلی کېږي نو وایي دا چې دی نو هغه د یسر نه دی او بعض وایي چې د ایسر نه دی. په جوارۍ سره سړي ته چې دی نو هغه پیسې ډېرې په اسانه باندې چې دی نو هغه راځي. او دویم دا دی په دې کې خلک چې دی نو هغه په تقسیم هم کوي. نو د دې په وجه عربو کې چې کومه جواري چې دی نو هغه به کېدله نو د هغې طریقې کار دا ولو کوم چې صورت مایده په دغه آیات کې سره موږ وویلو هم په هغه ځای کې چې کومه جواري به کېدله هغه به دا ول چې دوی به 100 کسان راجمع شول 10 کسان به راجمع شول کله به 7 کسان راجمع شول. دا کسان به چې نو هغه به راجمع شول دوی به راځي جواري کوم بیا به دغه جواري چې نو دوی به په شریک یو اوخ واغستلو اوخ به یې واغستلو بیا به یې د هغه چې نو تقسیم کړلو. نو چې کله به یې د هغه تقسیم کړلو نو بیا به یې د دغې کسانو چې نو هغه نومونه ولیکل. نو د یو کس چې به کم یو کس مخکینی نوم راوختلو د هغه ته مثال کې طور باندې 3 میلاو شي بل ته به 2 میلاو شي بل ته به 4 میلاو شي. اخرنی کس چې نو هغه به داسې پاتې شولو چې د هغه ته به هېڅ میلاو نه شول. نو چې کله به د هغه ته هېڅ هم میلاو نه شو د چا نوم به پاتې شولو نو د کم کسانو چې نوم به پاتې شولو د دغې نوم پاتې شوي کس باندې به چې نو بیا د دغې اوخ تمام تاوان چې نو هغه په ده راتلو. نو د هغه به سره 2 خبرې شي. یو به خلکو دغه سړی منحوس ګڼلو او دویم چې دی نو د ټول تاوان به د هغه په دغه یو کس باندې دا شو. نو د نورو کسانو ته به بلا چې دی نو هغه مال بلا د معاوضې د لګېدو نه چې دی نو هغه عوض میلاو شو او د یو سړي به چې دی نو قیمت خرج کو دته به هېڅ میلاو نه شول. لکه بالفاظ دیگر نن سبا چې دی نو مونږ لاټري کوو صحیح شو. اوس مونږ چې دا کومه لاټریانې چې دی نو هغه کوو قراندازیانې چې دی نو هغه مونږ کوو دا هم دقه شی دی. په دې کې د یو کس چې دی نو هغه ته پیسې د هغه ته منافع ډېره زیاته میلاو شي. په ګاډو باندې اکثر خلک ولګي څوک په مختلف شیزونو په طریقې کار چې دی نو هغه کوي او دې کې د نورو کسانو ته چې دی نو هغه پیسې څوک پکې چې نو هغه محرومه پاتې شي. چا ته چې نو هغه مثال په طور کې د 40,000 روپو چې نو موټر سایکل په 2,000 روپۍ پریوزي او د چا ته چې نو هغه په 60,000 کې چې نو هغه پریوزي. نو دې ته دا ناجایز دي. بیا اوس د دې سره چې نو هغه نورې لبي مثال کې طور باندې اوس دې سره چې نو هغه په معاشره کې کمی لبي او کم کارونه چې کېږي نو دا جایز دي او که ناجایز دي. نو په دغې لبو کې چې نو هغه د څومره چې هم لبي دي د هغې دپاره من جمله چې نو هغه شرایط دي او هغې شرایطو نه چې نو هغه یو شرط پکې دا دی چې کمی لبي هم کولی شي دې کې به 3 شرطونه چې نو هغه به لازمي که 3 شرطونه چې نو دا په دې کې مفقود ول
دغه لبه چې دی نو هغه جایز نه ده. شرط نمبر 1 چې دغه لبه چې دی نو هغه کوي دې نه به مقصود چې دی نو هغه تفریح او ورزش وي. شرط نمبر 2 چې دغه لبه کې چې نو هغه دا سړی کومه لبه چې دی کوي دغه لبه به په ذات خود چې دی نو هغه دا جایز وي. په دې کې خپل داسې ممانعت نه چې دغه د وجه نه دا لبه ناجایز وي. شرط نمبر 3 دریم شرط ولدا چې د دغه لبه د وجه نه چې نو هغه به د منځ د ذکر د الله نه چې نو هغه نه غافل کیږي. کدا درې شرطونه پکې ول بیا دغه لبه چې نو هغه جایز نه او کجرته د درې واړه شرطونه پکې نه ول چې د منځ نه پکې سړی غافل شي. صحیح شو بذات خود چې نو هغه جایز نه او دریم شرط چې نو هغه دا چې ورزش او دا پکې نه کېدلو نو بیا دغه لبه ناجایز ده. لکه اسانو موبایل گیم موس کې به غفلت راځي کنه بعض وخت کې د دومره پاغي کې چې نو هغه منهمک شي چې د مازه د ټیم چې نو هغه پیدا نه لګي. وز د موبایل گیم بذات خود کې جایز ده خو دویم شرط نو هغه پکې نشته. دریم بل اولنې شرط پکې هم مفقود دی. اولنې شرط مونږ ویلو چې په دې کې به ورزش کیږي تفریح به پکې په دا کې نو په دماغ بوج راځي تفریح پکې نشته او ورزش پکې سم نشته سیوا د دوه غوتو دړه کولونه نو په دوه غوتو باندې خو دې نو هغه د مثال په تور کې لیز پاپړ هم نه حل کیږي. نو ورزش چې نو هغه ورزش ته څه بلا ده دا پکې د چې نو هغه د سره نشته. نو درې شرط چې نو هغه ولا شولو. بیا د دې نه هټ کر فوټبال شو ټینس شولو یا د نوري چې کمی لبي کیږي نو کبه دې کې مو خیال کړي بده کې بیا موږ په بلځ کې بنا جایز کې اخته یو هغه ناجایز والی چې نو هغه دا نه چې کله مونږ فوټبال یا کرکټ یا چې نو هغه ټینس یا بل یو چې نو هغه لبه کو نو په دغه کې مونږ په ټورنمنت کې چې نو هغه حصہ لو نو چې کله دا په ټورنمنت کې چې نو هغه حصہ واغستله نو په دغه حصہ اغستلو سره چې نو د بفیس داخلي. صحیح شولو. اوس چې کم لبه کې چې نو هغه د فیس داخل کړلو انامي چې نو هغه مقابله وي چې پای کې خلکو ته انعام ملایږي او د په دغه پیس چې نو هغه ورکړلو نو بیا دغه لبه چې نو هغه حرام شو. لکه زمونږ ټورنمنت جوړو نو په ټورنمنت کې چې نو هغه 8 ټیمانی 12 ټیمانی کله چې نو هغه شپږ به مختلفي کړه په دغه مقابله چې نو هغه کېږي نو په اخر کې یو چې نو هغه ټیم ته دغه ته ټرافي چې نو هغه میلاو شي او دا نور چې نو هغه محروم وګرځي. شرط پکې شولو کنه نو دغه چې نو هغه ناجایز دی. دا اوس ګوره د کتجه نو ازلام والا په شانتي شو کنه مظلومو نور چې نو محروم وګرځي یو ته چې نو هغه پیدراله. ها کداغه ټورنمنت چې نو هغه د کرکټ فوټبال یا چې نو هغه ټینس هر یو لوي دا د سوي چې پاګه کې دغه فیس داخليدل چې نو دا پکې نوي او دغه ورزش په دغه باندې کوي د مونږ ټیم چې نو هغه په کې خیال ساتل شي او دریم شرط دی نو هغه مونږ وي بذات خود هم جایز وي نو بیا دغه لبه چې نو هغه جایز ده کدي سي نه وي نو بیا جایز نه. دریم چې نو هغه لبه که خیال مو کړی چې نو تاش شطرنج دا چې نو هغه کیږي نو اوس آیت چې نو هغه تاشو شطرنج دغه قسم چې نو هغه لبه دا جایز دی او کدا ناجایز دی. نو دا یاد ساتئ د امام ابو حنیفه رحمه الله د امام مالک رحمت الله علیه د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د دې حضرات په نسبت باندې تاش او شطرنج دا چې نو هغه بالکل مکروه تحریمی حرام دي او نر د شعر چې ورته ویل کېږي نو وای دغه لبه چې نو هغه په ګناه کبیره کې چې نو هغه داخله ده. و شطرنج او تاج چې نو هغه څوک کوي نو د دې متعلق په احادیث مبارکه امام ابو داود رحمه الله چې نو هغه حدیث مبارکه ذکر کړی دی. حضرت موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ روایت ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من لعب بالنذر فقد عصى الله ورسوله. چا چې نو هغه په نرد باندې چې نو هغه نرد شعر چې وته لیکيږي دا لبه کول نو دې سړی د الله او د الله د رسول چې نو هغه نافرمانی وکړه. دویم حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي حضرت سليمان ابن بریده چې نو هغه د خپل والد صاحب نه نقل کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ومن لعب بالنذر الشعر فكانما غمس يده في لحم خنزير ودمه. کم سړی چې نو هغه نرد دغه لمه چې نو هغه کوي نو دا سړی د ګناګار دی لکه د خنزیر په غوخو کې او د هغه په وینه کې چې نو هغه لاس وهي. بیا چې نو هغه د تاش متعلق حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي ملعون من لعن بالشطرنج والناظر الیها كآكل اللحم الخنزير.
کم سړی چې دی نو هغه تاش او شطرنج چې دی نو هغه کوي دغه کوونکی چې دی نو هغه په خپله ملعون دی او څوک چې دې طرف ته د سره ناست او دې ته ګوري وایي دا سړی چې دی نو هغه داسې دی لکه د خنزیر غوښه خوړونکی. دریم حدیث مبارکه څلورم کې چې نو هغه راځي الله پیغمبر فرمایي ان الله تعالی ينظر في كل يوم 360 نظرة لا ينظر فيها الى صاحب الشاء یعنی الشطرنج. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نو هغه فرمان دی الله جل جلاله روزانه خپل پوښتنو بندیانو ته 360 پیری چې نو بنظر کرم بنظر رحمت چې نو هغه ګوري. کم کسان چې نو هغه شطرنج او تاش کوي دې طرف ته الله پاک چې نو هغه خپل د نظر چې نو هغه د رحم نه کوي. څلورم پنځم دلیل حدیث مبارکه کې چې نو هغه ذکر کېږي اذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون بهذه الازلام والشطرنج والنرد وما كان من هذه فلا تسلموا عليهم وان سلموا عليكم فلا تردوا عليهم. که تاسو چې نو په داسې کسانو په خوا لاړئ چې دوی په تاش شطرنج وغیره په دې لبو کې چې نو هغه مشغوله دي نو وای تاسو دغه کسانو ته چې دی نو هغه سم کوئ سلام چې دی نو هغه ورته مه کوئ او که تاسو ورته چې تاسو ته یې سلام وکړو نو تاسو ول د سلام چې دی نو هغه جواب مه ورکوئ. نو دا شولو کریم بورډ شولو نو دا شیزونه چې دی نو هغه ناجایز و. هغې کې موږ وویل دغه درې شرطونه چې دی نو یاد ساتئ دقه وسرئ. بیا د دغه نه وروسته چې دی نو هغه که په دغه کې دغه شرایط پای جایز ولبوي او پای کې دا شرطونه چې دی نو هغه وبایلی شولو نو بیا به هغه هم ناجایز او دا یاد ساتئ. دینه ماسیوا چې څومره هم جمله شیزونه چې دی نو هغه لوي چې هغې کې دغه درې شرطونه پایلی کېږي هم مثال کے طور باندې پای کې ورزش هم ورزش شرط دی نو هغې کې څه وي د غلبه په ذات خود چې دی نو هغه جایز هم او درېیم شرط چې فرایضونه دا سړی چې دی نو هغه غافله کوي هم نه او په دې کې بیا چې دی نو څه کېښودلی شولو انعام کې خدای شو کما وګټل چې تو بر باندې بوتل سکي او کتا وګټل زوبر باندې بوتل سکم کما وګټل تو به پلی راوړي او کتا وګټل زوب پلی راوړم نو کداغه بیا د سیمه باندې لهچ نه نو هغه ولې نه لکه مثال په تور کې کبډي شولا نو دا بیا هم چې نو هغه ناجایز وي. نو ځکه الله جل جلاله فرمای والمیسر او دا چې نو هم جواری دا بدترین چې نو هغه شیز دی په دې کې یو سړی چې نو هغه کروڑپتی په یو ساعت کې فقیر چې نو هغه جوړ شي او بعضی کارتونه سر دې راشي چې کور او خزه بچی چې نو هغه پکې موبایلي او دویم چې نو بعض وخت کې سړی فقیر وي او یو دم چې نو هغه د څه شي کروڑپتی چې نو هغه جوړ شي او بیا دغه د وجې نه حسد او تک چې نو هغه اناد جوړیږي او دغه حسد د وجې نه چې نو هغه بعضی کرته دا بیا چې نو چرته لوی ګناه ته قتل غارت چې نو هغه خبره رسي. نو ځکه الله جل جلاله فرمایل والمیسر قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس تو ورته وایي چې په دې کې څه ګناه چې نو هغه لوی دی ومنافع للناس او په دې کې نو د خلکو دا پاره پیدا نه هو اسمهما اکبر فیدې چې نو هغه د ګناه نه سړي لوی دي. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو د دې متعلق چې نو د 14 حکم دی. ولسم حکم کې چې نو الله جل جلاله چې نو هغه دا ذکر کوي وې دې ستان تاسو کې چې مونږ کم شي خرج کو نو الله جل جلاله چې کم تاسو د ضرورت نه ما سیوا شنو حق خرج کوي. ضرورت نه ما سیوا چې نو هغه مقصد دا دی چې ستا خپل کفایت کیږي او ته یو شی خرج کی دومره هم نه خرج باندې راشي چې بیا د سره خپل چې نو سنې په خپل په سوال باندې مجبور شي او دومره هم نه چې دوی چې زما کروڑپتی شم او زمانه به سیوا شي نو زه خرج کم نو دې د چا نه سیوا کیږي نه مراد دا دی چې ستا خپل کفایت کیږي بیا د خپل کفایت نه ورسته چې کوم سیوا کیږي نو دا د الله جل جلاله په لار کې نو هغه خرج کوه. قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون د پاره د دې چې تاسو سوچ او فکر وکړئ الله دې موږ ته دغه سوچ او فکر نصیب کړي. یسألونک تپوس کستانه ان الخمر د شراب مبارک والمیسر او جواری په مبارک قل اوای ورته فیهما چې په دې دواړو کې اسم گناه د کبیر لویا ومنافع او فیدې د للناس خلق د بارا و اسمهما او گناه د دې دواړو اکبر ډیر لوی ده من نفعهما د دې د فیدې نه ويسألونک او تپوس کې دوی لتان ماذا ينفقون چې سشس خرج کړو قل وایا العفو زیاته کذالک هم دغشن یبین الله بیانی الله پاک لکم تاسو د پاره الآیات آیاتنا لعلکم تتفکرون د پاره د دې چې تاسو فکر وکړئ.